دا بحث حجت دلیل دی پدې دې پاتې دی ما به تصدیق را قضیه خوانا چې په کوم شي باندې تصدیق راځي هغې ته قضیه وي ته پوه شئ تصدیق چې ستا په کوم شي راځي نو هغې ته قضیه وي یعنې متعلق د تصدیق قضیه ده دا و قضیه بر سه قسمت ده او قضیه په څه ده په درې قسمه ده یکی حملیه یو حملیه ده مرکب باشد از دو مفرد اب جوړه یې د چا نه دو مفرد حملیه هغه قضیه ده چې دو مفردونه یو مفرد به محکومون علیه بل مفرد به محکوم به مثل الانسان کاتبون او دې ته حملیه موجبه وایي و آرا موجبه خوانم دې ته څه وایي موجبه کې ثبوت المحمول للموضوع والانسان ليس بکاتب دا هم د دو مفردونه جوړه ده یو مفرد څوک دی کاتب او بل انسان والانسان ليس بکاتب دا سالبه و دې ته سالبه وایي محکومون علیه را در حملیه موضوع خوانم بارا قضیه کې یو محکومون علیه بل محکومون به بل نسبت حکمی نو محکومون علیه د قضیه حملیه ته موضوع وایي ولې که موضوع ماخوذ دی د وزن وزن حدن ته وایي او دې ښودی شوی دی لان یحکم علیه بالمحمول دویم جز د حملیې ته چې محکوم به ده هغې ته محمول وایي ولې محمول ماخوذ دی د حمل نه حمل بارولو ته وایي دې بار کړی شوی دی په موضوع باندې په خبره پوه شو و حملیه او موضوع خوانم محکومون علیه د حملیې ته موضوع وایي و محکوم به را محمول دویم شرطیه پوهېږي شرطیه متصله ده شرطیه را په شرطیه کې متصله ده دا څه ته وایي شرطیه متصله و مرکب باشد از دو قضیه دا جوړه ده د دو قضیو نه که میان انشا حکم کرده باشد چې په میندې د دو قضیو کې حکم کړی شوی دی په اتصال سره دا یوه قضیه به په اعتبار د مضمون سره متصله مع البل یو به په بلې مرتبه لکه وایي کل لما کانت الشمس طالعة کان النهار موجود دا یوه قضیه ده که دوه دي دا شرطیه ده د دوو قضیو نه جوړه ده ښه کل لما کانت الشمس طالعة دا مقدم دی نوحات ورته شرط وایي منطقیان ورته مقدم وایي او کان النهار موجودن دې ته د دویم جز ته په شرطیه کې منطقیان تالی وایي او نوحات ته خبر جزا وایي شرط او جزا دا شرطیه متصله د شرط او د جزا نه جوړه ده دا شرط پکې محکومون علیه دی او جزا پکې محکومون به ده حکم پکې اتصال دی اتصال د طلوع الشمس لوجود النهار اتصال لوجود النهار لطلوع الشمس یعنی که شمس طالع نو څه چل وي په دې به مرتب وجود د نهار دا شرطیه ده اب شرطیه کې متصله ده متصله کې حکم بالاتصال شي یو موجبه متصله ده یو سالبه موجبه متصله کې حکم بالاتصال دی او په سالبه متصله کې حکم بسلب الاتصال الاتصال لر کړی دی و مرکب باشد ادا متصله جوړه ده از دو قضیه د دوو قضیو نه کې میانې انشا حکم کرده باشد چې په مابین د دې دوو قضیو کې حکم شعر په اتصال سره دا دویم جز به د اول سره څه تسهیلي لکه وایي کل لما کانت الشمس طالعة د دې ترکیب ته وکړه چېرته چې شمس طالعي دا مقدم دی ښه شرط دی چې شمس طالعي نو څه به کان النهار موجودا نهار به موجودي دا متصله ده دې کې حکم شعر په اتصال د وجود النهار لطلوع الشمس یعنی که شمس طالع نهار به موجودی دا وجود د نهار بر طلوع د شمس سره متصلي بالکل داسې نشي کېدی چې طلوع د شمس وي نهار نه موجود او په خامخا مرتب دا معنی
علیکم السلام خیر څنګه دې دعا مو کړه کنه یا دعا دعا مو وکړه. کړه کتابونه خلاص شي کتاب کې روان پاتې دلته دلته دا یو دغه وګورئ راشي یا یې پاک کړي ما دا وسیله خراب شوې ده. بس لږ پالو کې دا وړو نه بیا به لا ولتانه ډېر سبق تللی دی نو دا بس دا لږ پاتې بس دا 2 دینو بس نور موږ ریکارډ شو دا شرطیه له 2 قضیو نه جوړېږي ښه او دې کې دا اول جز د قضیې په اعتبار د مضمون سره شرط دي او دویمه جزایي نوحات ورته شرط وي او منطقیان ورته مقدم وي او دغه دویم جز چې جزا ده دې ته نوحات جزا وي او منطقیان ورته تالي وي څه وي؟ تالي ان كانت الشمس طالعة که چېرته نور راوخوت دا شرط دی نو څه چل وي النهار موجود دا په جزا مرتبه متصله ده مضمونینو کې اتصال دی څه معنی ان كانت الشمس طالعة د دې جملې مضمون سره مضمون د جملې پیژنه شل زره ما ویلې چې په جمله کې یو جزء مشتقي بل جزء جامد دی اتصل مصدر د جزء مشتقي روانه مضاف کې جزء جامد ده دې ته مضمون وي لکه کله ما كانت الشمس طالعة کې جزء جامد څوک دی شمس جزء مشتقي څوک دی طالعه او د دې جزء مشتقي مصدر روانه طلوع مضاف الشمس ته د دې مضمون دی طلوع الشمس او د کان النهار موجودا مضمون سره نهار پکې جزء جامده دی او موجود پکې جزء مشتقي دی مصدر روانه موجود النهار او دلته کې حکم په اتصال سره شعر څنګه دا وجود النهار به متصل دی طلوع الشمس الشمس طالع شو وجود النهار به نه جدا کېږي دا په مرتبي و ایرا موجبه خوانندې ته څه وایي موجبه دا شرطیه متصله موجبه شوه سالبه کې بیا سلب د اتصال بالکل ظاهر د قضیې نه اتصال معلومیږي په حقیقت کې اتصال نه دا اتصال سلب کې لري و یا حکم کرده باشد یا حکم شی به سلب اتصال په لرو کولو د دې اتصال سره لکه وایي لیس البته دا مه راوړله لیس البته مه راوړه داسې ووایه اذا كانت الشمس طالعة چرته چې نور راوخیږي نو کان اللیل موجودا دې کې اتصال شته نشته ظاهر کې خو شته و چې شمس طالع شي نو کان اللیل موجودا لیکن حقیقت دې کې دا طلوع الشمس چې دا مقدم دی او کان اللیل موجودا دا تالی دی او معنی یې دا ده چې طلوع د شمس رااله نو لیل به موجودي په طلوع د شمس وجود د لیل مرتب کیږي کنه وجود النهار دا کاذبه ده دا شرطیه متصله کاذبه ده دې باندې به حرف سلب داخل کې د دې تصل د اتصال لري بالکل جی نه البته نه د ضروري دا خبره چې شمس طالع نو لیل به موجودي داسې به نه چې شمس طالع لیل به موجودي نه موجودي د دې لیس البته نه مخکې په دې قضیه کې ظاهرا اتصال و اتصال د وجود اللیل او د طلوع الشمس سره وجود اللیل خو د طلوع الشمس سره متصل نه دی خلاف واقع کاذبه ده په لیس البته سره دا اتصال لري که نه ده داسې چې شمس طالع شي نو لیل به موجود وي لیل به نه موجود اتصال به متصله وي ښه جی بالکل ظاهر د قضیې نه پخوا د لیس البته نه په ظاهر د قضیه کې څه اتصال جی نفس الامر کې دا اتصال کاذب و لیس البته سره لري کې دې ته به سالبه متصله وي سلب د اتصال پکې شي ایرا سالبه شابه ثم شرطیه منفصله درېیمه شرطیه منفصله ده چې هغې کې حکم د جزئینو په مین کې په انفصال شي جی و مرکب باشد از دو قضیه او دا منفصله هم جوړه د دوو قضیو نه که میانې انشاء حکم کرده باشد چې په دې کې هم حکم شي او په څه سره په انفصال سره نو که حکم بالانفصال شو نو موجبه منفصله ده جی که حکم په سلب د انفصال سره شو موجب سالبه منفصل یا به سلب انفصال جی بهش
حکم په انفصال سره لکه دې قضیه کې چې العدد اما زوج او فرد در دو قضیونه جوړه هذا العدد اما زوج دا یوه قضیه او فرد دا بله قضیه دا اول جز ته مقدم وي او فرد دې ته تالي وي پوهېږي او دا هغه منفصله ده حکم یې په انفصال کړی دی چې عادت چې زوجي نو فرد بنئ فرد به چې جدا وي که فرد نو زوج بنئ دې کې حکم بالانفصال شی دی چې موجبی او چې سالبی نو بیا به حکم بسلب الانفصالي په سلب انفصال سره داسې دی بیا چې هذا العدد اما زوج او منقسم متساویان عدد بیا څه زوجي یا منقسم بمتساویان دې کې انفصال شته چې عدد بیا زوجي او منقسم یعنې دواړه به نه عدد بیا زوجي او منقسم متساویان یا به منقسم متساویان یعنې دواړه به ګونې دا معنا شوه چې یا به زوجي یا به منقسم بمتساویان یا به منقسمي دواړه به نه زوج ویلې ده چې منقسم لکه دواړه جمع کېدی شي انفصال کاذب دی په دې ولې البته ته داخل دا بیا سالبه شي سالبه منفصله بشي سلب د انفصال یو لیس البته ته نه ده ضروري دا خبره چې العدد اما زوج او فرد اما زوج او منقسم متساوي داسې نه ده دا انفصال نشته جی بس سالبه منفصله کې سلب د انفصال شي جی بالکل او جی په موجبه منفصله کې انفصال دی او په سالبه منفصله کې سلب د انفصال شي لکه نه انفصال نه سلب جی جی مثال دا دی چې لیس البته هذا العدد اما زوج او منقسم متساوي ومنفصله پر سه قسمت اول حقیقیه حقیقیت څه ته وایي چې د دوه جزو جمع هم ناروا خلو هم ناروا خلو هم ناروا که حکم که دروی حکم کرده باشد چې دی که حکم شی به انفصال در صدق و کذب هر دو و صدق او کذب دواړو چې دا دواړه جزه په یو شي کې صادق کېږي هم نه د یو شي نه پورته کېږي هم نه جمع او خلو دواړه ناروا چې هذا العدد اما زوج او فرد جی زوج کوم عدد ته وایي چې انقسام متساویان ته کېږي لکه څلور شو فرد کوم ته وایي انقسام نه کېږي متساویان ته لکه درې شو یو عدد زوج او فرد دواړه نشي جوړېدی نو دې کې حکم بالانفصال شي چې دا عدد به یا زوجي یا به فرد لکه زوجو فرد بنئ که فردو زوج بنئ او زوج او فرد په عدد واحده کې نه جمع کېږي نو دې کې جمع هم ناروا ده خلو هم ناروا ده چې عدد واحده زوج هم شي او فرد هم شي ځکه جمع نه نقیضې نو ده زوج منقسم الى المتساویین فرد غیر منقسم یو عدد منقسم الى المتساویین غیر منقسم منقیضین دي جمع هم ناروا ده او خلو هم ناروا یو عدد نه زوج شي نه فرد شي چې زوجیت ته لرې شو انقسام ته لرې شو التفات نقیضین شاباس دا منفصله حقیقیه ده ښه جزئین په منځ کې حکم الانفصال شی دی په صدق کذب کې یعنې جمع کې او خلو دواړو کې که در وی حکم کرده باشد با انفصال در صدق و کذب هر دو چون هذا العدد اما زوج و اما فرد و این را موجبه حقیقیه گوین او دیتا موجبه حقیقیه وی خواه جی بالکل یو موجبه حقیقیه ده بولا سالبه حقیقیه سالبه حقیقیه بیا سلب د انفصال حقیقی شی ده اگه سالبه را بیا یا حکم کرده باشد بسلب انفصال لکه دا دی وای چې لیس البته دا برسته داخل ای هذا العدد اما زوج و اما منقسم متساویین دا عدد به یا زوجي یا به منقسمین دا او خو دپاره تردید دی چې ګونې دواړه به نه چې عدد به یا زوجي یا به منقسمي دواړه به نه عدد خو زوج او منقسم متساویین کېږي بالکل دې کې حکم بالانفصال وکړو دا حکم بالانفصال کاذب دی نو پرې البته ته سره پورته کړو دې ته به سالبه منفصله حقیقیه وایي بس دې کې سلب د انفصال حقیقي وشو وی نه ده ضروري دا خبره لیس البته ته چې العدد هذا العدد اما زوج و اما منقسم متساویین دا او دپاره تردید دی که نه چې دا عدد به یا زوجي
و اما منقسم یا منقسمین دواړه باندې جی نو عدد زوج او منقسم متساویان خو دواړه دی دي کې انفصال راوس انفصال کاذب دی نو پولیس البته تسره لري کا لیس البته تدانه د ضروري چې دا عدد به یا زوجي یا منقسمین دواړه دی جی ته په اړه دي ته سالبه منفصله کې ودي کې سلب انفصال حقيقي شي جی جی اما آل ستري جمع تري جمع تري دي کې سالبه منفصله کاذب جی دي کې څه موجبه منفصله کاذب جی سالبه منفصله جوړ کړه ایرا سالبه حقيقي اخوانا دو مانعة الجمع مانعة الجمع دي ته چې جمع جزئین نارواي خلوه روای کی دروي حکم کرده باشد چې دي کې حکم شي په انفصال سره په صدق کې فقط یا بسلب انفصال دا بیا سالبه لکه وای هذا الشيء اما شجر و اما حجر دا شی به یا شجری یا به حجری حکم بالانفصال یو وکړه جی جی چې یا به شجری یا به حجری دواړه بنئ جی که شجر و حجر بنئ که حجر و شجر بنئ حکم بالانفصال یو وکړه خدا حکم بالانفصال په جمع کې دی یو شی شجر او حجر دواړه نشي جوړ لکه شجریت په کې تقاضا څه کوي نما کوي او حجریت په کې څه کوي غیر نما کوي دا به یا شجری یا به حجری دا موجبه منفصله شو ښا جی موجبه منفصله اخو مانعة الجمع خلوه روانه څنګه چې دواړه یو شی شجر حجر دواړه نشي جوړېدی خو داسې کېدی شي یو شی نه شجري نه حجري دواړه ته پورته کتاب دا هغه منفصله مانعة الجمع ده بله لا موجبه منفصله مانعة الجمع ده بله سالبه جی سالبه کې سلب د مانعت جمعي ای کې بیا جمع روای لکه لیس البته نه د ضروري دا خبره ده مخکې راوړ چې هذا شی اما لا شجر او اما لا حجر چې شجر الى حجر نه هذا الشيء اما لا شجر و اما لا حجر جی دا لا شجر او لا حجر کې لا شجر جمع روان جی جی وخلوه ناروا ده چې یو شی نه لا شجر شي نه لا حجر شي لکه دا شي که لا شجر تلری شي بیا به شجري چې لا حجر تلری شي بیا به حجري نو جمع شجر د حجر راځي باطل ده خبره پوه شئ مانعة الخلوة دا یو موجبه مانعة الخلوه ده او بله سالبه مانعة الخلوه ده جی پسو مانعة الخلوه کې دروي حکم کرده باشد با انفصال ترکیز فقط جی جی یا بسلب انفصال جی نو کچری زوا مانعة الخلوه او حکم پکې شو په انفصال سره پس کې په کذب کې فقط چې خلوه ناروا ده یا بسلب انفصال لکه وای هذا الشيء اما لا حجر و اما لا شجر لا حجر لا شجر کې جمع رواله دا کتاب دی لا شجرم دی لا حجرم دی و خلوه نارواله ولی لکه دې شي نه لا حجر لري شي بیا به حجر کېږي او چې لا شجر ته بله پیره لري کېږي او شجر کېږي نو لازمي یکون د شواهد شجر او حجر خو دا موجبه مانعة الجمع ده ښه موجبه مانعة الخلوه ده او سالبه بیا دا ده هذا الشيء اما حجر و اما شجر دا شی به یا حجري یا به شجري حجر شجر جمع کېږي نه نو ځکه یې وي چې لیس البته نه ده ضروري دا خبره چې دا شی به یا حجري یا به شجري یعنې دواړه دي یا به حجري یا به شجري پوهېږي دې کې خلوه نه ده روا دا نه ده ضروري دا خبره چې دا شی به یا حجري یا به شجري دواړه دي نه دي شجري نه دي حجري دا یې معنا ده و دلیل چون مرکب شد از حملیات صرف او دلیل چې مرکب شي د حملیات صرف واونه نو هر قیاس اقترانی خوانه قیاس اقترانی دا خو تیر شي دي کنه بالکل ما شاء الله کوئی لګیدو